السلام علیکم ملګرو. بیګا عمران خان په جیل کې ډومبنۍ شپه تیره کړه. په ډومبنۍ شپه د عمران خان سره روټینو په جیل کې عمران خان سره کم سلوک شوی دی. عمران خان د کم سہولیات مستحقو چې هغه سہولیات عمران خان ته په جیل کې نه دي ملو شوي، په هغې باندې هم ډسکشن کوو. خو هغې نه مخکې د جج همایون دلاور حوالې سره یو بل غټ خبر راغلی. تاسو ته معلومه وي چې جج همایون دلاور د عمران خان فیصلې نه پس ډایرکټ لندن ته روان شوی دی. ډېر انکشافات داسې راځي چې سره د فیملی تللی، ډېر انکشافات داسې راغلي چې صرف یوازې لندن ته تللی دی. په هغې باندې هم ډسکشن کو. دا یو ډېر انټرسټینګ خبر دی. نو ټول نه پهله د جج همایون حوالې سره خبره کو چې لندن ته ولې تللی، په څه خبره باندې تللی، او د عمران خان دا فیصلې دومره زر ولې وکړه، په هغې باندې ډسکشن کو. هغې نه پس بیا اخر کې د عمران خان چې کم جیل کې کم روټین په ډومبنۍ شپه تېر شوی دی، په هغې باندې هم ډسکشن کو چې عمران خان ته کم سهولیت ملو شوي هغه درله هم ښیمه، او د کم سهولیاتو چې یو پرایم منسټر، یو ایکس پرایم منسټر مستحقي او هغه عمران خان ته ملو شوي که نه، په هغې باندې هم خبره کو. ټول نه پهله خو راځو جج همایون طرف ته. کم جج چې د عمران خان فیصله وکړه، یعنی پرون هفتې پرورځ کوټ نه جج همایون دلاور کور ته لاړو، سامان یې پیک کړو، فیملی ځان سره روانه کړه او جهاز ورته تیار ولاړو، او جج همایون دلاور لندن ته لاړو. ډېر خلک وایي چې یوازې لندن ته تللی دی، او ډېر ریپورټس داسې راځي چې سره د فیملی لندن له تللی دی. خو بیا اصل خبر د عمران خان وکیل چې کوم دی شعیب شاهین اصل تفصیلات مخې ته راوړل، او د یو خط تذکره هم کړې ده. په هغه خط کې څه خبرې شوي دي، په هغه خط کې څه وینا شوې ده، هغه هم تاسو سره زه شیر کوم. تاسو له به صفا پته ولګي. ټول نه ډومبې خو واورئ چې همایون دلاور څنګه لندن ته روان شو. د عمران خان وکیل شعیب شاهین یو خط وښولو چې هغه اسلام آباد های کورټ طرف نه جاری شوی. هغې کې لیکلی شوي چې د یو کې یو یونیورسټي ده او د کورټ جج ترمنځ یو پریس کانفرنس کیږي، نو د هر ملک نه سپریم کورټ ججز یا های کورټ جج چې کوم دی د هر ملک نه هغوی انوایټ کړي دي. هلته یو پریس کانفرنس دی چې په هغه پریس کانفرنس کې به د هیومن رایټس حوالې سره خبره کیږي. نو د پاکستان د طرفې جج عامر فاروق چې کوم دی په دې فیصله باندې دغه کانفرنس دپاره یو بل وکیل، یو بل جج چې کوم فیضان حیدر، هغې سلیکټ کړو چې فیضان حیدر به دغه پریس کانفرنس لځي، او دغه فیضان حیدر جج چې کوم دی هغه به لندن ته ځي او هغه به دغه پریس کانفرنس اټینډ کوي. بیا په 4 اګست د فیضان حیدر جج په نوم په ځای همایون دلاور نوم ولیکلی شو، او همایون دلاور په 5 اګست ډېره تیزۍ سره د عمران خان فیصله وکړه او ماښام لندن ته روان شو. چونکې په 4 اګست د عمران خان وکیلانو سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړی و چې همایون دلاور د عمران خان فیصلې نه اخوا شي. هغه ډېر زر تر زره د عمران خان فیصله کول غواړي، یو تعصب زده جج دی. اوس دلته همایون دلاور ته چې پته ولګېده چې 5 اګست باندې به لندن له ځم، الریډي به ټیکټ بک کړي، هغه لا چې پته واسې 5 اګست باندې به لندن ته ځم، نو هغه زر تر زره فیصله وکړه او خپې یو وخت کې لندن ته روان شو. اوس به راشو عمران خان طرف له، چې عمران خان ته په جیل کې کم سهولیت ملو شوي دي، او هغه د کم سهولیت مستحقو چې هغه هغه له نه دي ملو شوي، په هغې باندې به خبرو وکړو. اډیالا جیل په ځای خو ګوره ټول نه ډومبې خو دا غټ ټریک غوندې هغه سره وشو چې اډیالا جیل په ځای اټک جیل ته ولېږلی شو. دا هم د پی ډي ایم یو غټ چال دی، ځکه نواز شریف چې کله ګرفتار شو نو هغه هم اټک جیل کې ټایم تېر کړی. نو دا د یو قسم له د پی ډي ایم حکومت چې کوم دی د عمران خان نه یو مطلب خپله بدله اخلي چې هغې هم اټک جیل ته ولېږلو. بل اټک جیل کې هغه قسم سهولیات شته نه چې کم په اډیالا جیل کې دي. اټک جیل سره ډېره زیاته سکیورټي هم نافذ شوې ده، مطلب هلته غیر معمولي حرکت، هلته مرغۍ پر هم نشي ولی، دومره ډېره سکیورټي هلته نافذ شوې ده. بل د عمران خان وکلاته یا عمران خان چې څومره هم د فیملی د هغوی له د کپړو وړلو اجازت هم نشته، ملاوېدل خو لا پرېږده چې د خوراک وړلو یا د کپړو وړلو اجازت هم هغوی له نشته دی. بل عمران خان له د بهر خوراک مطلب وملاوډ نه دی څوک، وله د بهر خوراک هم نشي وړی. عمران خان په اټک جیل کې هیڅ قسم شکایت نه دی کړی، حوصلې بلندې ساتلي دي. د شپې تهجد مونځ ته پاڅېدلی او بیا سهار مونځ یې هم وکړو. ناشته کې ورته بریډ اور فرای انډه اور مکن هم میلو شوي دي. تولیا منرل واټر، عینکې، ګړۍ، کرسۍ او د اوده کېدو دپاره ورته یو میټرس میلو شوی دی. اوس په تاسو وایي چې بس دا خو ډېر سهولیات دي، نه پس عمران خان نور څه غواړي؟ خو بس په جیل کې دغه سهولیات دي که نه؟ خو نه، یو ایکس پرایم منسټر دپاره کم کم سهولیات یې هم درله ښیمه. یو سابقه وزیر اعظم ته اے سی، ایئر کولر، ټي وي، اخبارات، د ټایم پاس دپاره کتابونه وغیره، داسې قسم سهولیت هغه له په جیل کې ملاویږي. د عمران خان په کمره کې اے سی نشته، د عمران خان په کمره کې ایئر کولر نشته دی، د عمران خان په کمره کې ټي وي نشته، د عمران خان په یو صرف یو اخبار ولا دروازې الاوډ د کتابونه وغیره د هغه پیسیج آف ټایم دپاره هیڅ قسم داسې اکټیویټي نشته. او غټه خبره دا ده چې کم کله ایکس پرایم منسټر مطلب گرفتار شي، په کیس کې هغه گیر شي، نو هغه له اجازت وي هغه سره د فیملی ممبرز ملاوېدی شي، هغه سره خپل وکیلان ملاوېدی شي، هغه هغوی سره مطلب ملاقات چې کوم دی بند پې نه. په عمران خان باندې دا هم بند دی، عمران خان سره فیملی ممبرز یا د وکیلانو د ملاوېدو اجازت نشته. نو دلته را ټول سهولیات چې کوم دي دا عمران خان ته
نه دی ملاو دا کم پرایم منسٹر چې کم د پرایم منسٹر رائټس دي کم سہولیات هغه په جیل کې ملاویږي نو هغه عمران خان ته نشته جی دا خو یو غټ بزنسمن چې هم گرفتار شي یا داسې مالدار سړی هم گرفتار شي نو دا سہولیات هغه په جیل کې ملاویږي چې هغه داسې ویل ریپیوټډ وي د مرګ د پاره خدمات وی اله نو چې کوم د پرایم منسٹر سہولیت دی هغه عمران خان لا نشته جی یو شپه تیرا په جیل کې ګورو براتلون کې ټایم څنګه تیریږي هغه حواله سره هم چې اپډیټ راځي تاسو سره به شریکوم د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام